اسلام یونایټډ ټیم د PSL نه بهر کېدو باندې ډیر خلک خوشاله دي. زه به هم خپل ځاني ډیر زیات خوشاله یم ځکه اسلام یونایټډ یو داسې ګروپ دی چې دا ګروپ په اوس مکمل د پاکستان کرکټ ټیم هم کنټرول کوي. ځکه یو خو د کپتان صاحب چې کوم دی شاداب خان هغه څنګه کلاړیانو سره زیاتې کړی دی. ګوره پرون یو اهم میچ و چې په هغه اهم میچ کې فرحان صاحبزاده ته وکټ کیپینګ ورکړو، په څه وجه باندې وکټ کیپینګ ورکړو. شاداب خان څنګه حیدر علي سره زیاتې وکړو، شاداب خان څنګه حیدر علي سره په دې تھرو د PSL مکمل نا انصافیو که پاغه باندې هم خبره کو د دې شاله وجه سکی دی شي پاغه باندې هم تفصیلا خبره کو. بل اسلام آباد یونایټډ کوچ چې کوم دی مایک هیسن هغه پاکستان کرکټ ټیم کوچ هم شو. بل اسلام آباد یونایټډ کپتان سلمان علي هغه پاکستان T20 کپتان دی او وایس کپتان وسره شاداب خان دی. سموده بس کچره سلمان علي هغه پرفارمنس ور نکل نو تاسو به وګورئ چې دی به هم د ټیم نه ډراپ کوي او شاداب خان لبر T20 کپتانی ور کوي. خو زمونږ د پاکستان قوم خوش قسمتي ده چې شاداب خان هغه رنګ پرفارمنس په ون ډے فارمیټ کې یا په T20 فارمیټ کې د پاکستان تر طرف نه کوي. کچری د یو څو میچونو کې ښه پرفارمنس وکړو او سلمان علي هغه خراب پرفارمنس وکړو نو ډایرکټ په کپتانی سلمان علي هغه نشتل شي وي. سلمان علي هغه بيخي د T20 ټیم نه ډراپ کی او شاداب خان لبدا کپتانی ورکړل شي. راځو تفصیل طرف د څنګه د ګروپ جوړ کړی دی، څنګه بدای د پاکستان ټیم ټیک ورکړي تفصیلا خبره پکې ودی خپل خوخه وي. د شاداب خان یو ګروپ ته دی صرف د خپل ګروپ کې لاړیان د پاکستان ټیم تراولي، د اسلام آباد یونایټډ کې لاړیان په پاکستان ټیم ترازی او نور کې لاړیان کډیرم ټیلنټډ وي سره بنا انصافي کیږي. مکمل تفصیل در سره شریکوم. ټونه منه هو کتا سو غورو کوي په برونی یو امپورټنت میچ کې صاحبزاده فرحان چې کم دی وکټ کیپینګ کولو. سیمی فائنل میچ کې صاحبزاده وکټ کیپینګ کولو. صاحبزاده فرحان ترو یو خ بیټسمن دی خو وکټ کیپر نه دی، داسې خو وکټ کیپر نه دی. صاحبزاده فرحان چې څومره کرکټ کړي 15 میچونو کې هم د وکټ کیپینګ نه وکړي. لکه دا وکټ کیپر نه دی، بیټسمن خ بیټسمن دی خو وکټ کیپر نه دی. اوس شاداب خان دی وکټ کیپر ځکه ودرولو چې د پرون ټیسټ کولو. لکه ګوره یو اهم میچ د فرانچایز اهم میچ ته خو هغه اهم میچ پر خو هغه د ټیسټ کوم چې د وکټ کیپینګ څنګه کوي. کچره فرحان صاحبزاده خو وکټ کیپینګ کوي دلته به محمد حارث د ټیم نه ډراپ کوي. جی د پاکستان د T20 وکټ کیپر چې کوم دی هغه محمد حارث ته نو فرحان صاحبزاده وکټ کیپر دی جوړي او محمد حارث په ډراپ کوي. بل حیدر علي سره ګوره شاداب خان څومره غټ زیاتې کولو. حیدر علي له په میچ کې یا مکور کول یا نه په پلینګ 11 کې براغو نوم راتلو یا نو په پلینګ 11 کې به نوم راغو نو یا به پشپغم نمبر بیټینګ تر به خو یا په اوم نمبر خپل هم د شاداب خان خپل هم د حیدر علي نه مخکې راوته. پرون ته هم مخکې راوته، پرون هم حیدر علي په نمبر 7 باندې بیټینګ کړی. نو تاسو مال خپل وای چې آیا حیدر علي د نمبر 7 بیټسمن دی، حیدر علي په نمبر 7 باندې کامیاب بیټسمن ثابتېږي. خو دلته شاداب خان وی چې حیدر علي ناکام شي کنسسټنټلی نو د به هم پاکستان ټیم ته دراتلو چانسز چې کم لګ ډیر وی به هم ختم شي. نو دا حیدر علي هغه پاکستان ټیم ته چانس راتلو چې کم لګ ډیر چانس هغه ول شاداب خان ختم کړ. ځکه شاداب خان بغواړي چې خپل کلاړیان په ټیم کې شامل کم. داغه چې کم ګروپ ته داغه ګروپ کلاړیان بده په ټیم کې شاملې د پاکستان په ټیم کې. جی خو ځکه د لمه دا ویډیو سٹارټ کیوي چې اسلام آباد یونایټډ په ټیم بهر کېدو باندې ډیر خلک خوشاله او زپم خوشاله مو وجه دا چې دا بوز د یو ګروپ جوړي. جی په دې ویډیو کې دا اپډیټ تاسو هم په لای کمنټ کول شي. والسلام.